अस्सलाम वालेकुम। امریکا نوم خو تاسو ټول ته خبرې د دنیا ځان ته سوپر پاور وای مخکې دوه روس او امریکا وا روس ختم شو د خپل مختلف وجوهات په وجه سپکه د امریکای لاسو سه اقتصادیات ختم شو کینه وسلا و اټم بمونه دغه سره ټول نسیو داینه پس چې کله یوازې امریکا وا نو هغه هر داینه مخکې ظلمونه کړي خداینه مخکې دغه ډیر زیات ظلمونه کو تاسو ګوره په دنیا کې ټول نه سیوا جنگونه امریکای کړي دي په دنیا کې ټول نه سیوا خلک هغه مړ کړي او په دنیا کې د انسانیت خلاف جرایم چې دي د امریکای په کاته کې راځي دا تاریخي صدا هر سړی ته خبر دی نن به درته یو واقعه وایم د یو دوه واقعه درته کنیکټ کوم یو کو تاسو خیالي په عراق چې کله حمله کوله نو دوی اول پروپاګاندا شروع کی او په مغربي میډیا باندې دوی قبضه ده نو یو لفظ یو فکره به ډیره زیاته و ویپن اف ماس ډیسټرکشن هر نماینده نه به تاسو اورېده هر انکر نه به هر نیوز چینل باندې ویپن اف ماس ډیسټرکشن وی هغه وسله چې کم غټه پیمانه باندې تباہی کوي دوی دا ډرامه کوله چې عراق کې صدام حسین سره دغه اټم بم دي او هغه به دنیا ته خطر ده موږ دا ختمو هغه غریب سره هیڅ هم نو الټه لس لکه عراقیان مړ کړه ملک لوټي کو دا دینه مخکې تایوان کې کړو د دینه پس بیا په افغانستان کې کړو خو د ټول نه اهم واقعه په تاریخ کې چې دا نو هغه د جاپان سره دوی چې کم ظلم کړو او دوی اکثر دا وی چې را پاکستان باندې پریشر جستا سره اټم بم دی او د چا په لاسونه لګي او دنیا ته به خطرې د ټول نه غټه خطره دنیا ته د امریکای نه ده کو تاسو ته یاد نه زدر ته یادوم دویم جنگ عظیم کې دوه ګروپه جوړ شوی یو و جرمني د جرمني سره ولاړو جاپان او ترکی او بل طرف ته د ټوله دنیا و د جاپان یو واقعه کړې و ډیره مشهور و پرل هاربر ورته وي دا یو بندرګاه او پاغه باندې په اول ځل جاپانیانو پایلټانو خودکش کړي وي جازونه په ورغورځولي او تبعي ولې کړي و امریکای له دا غینه پس هغه دا فیصله وکړه چې جاپان بس نور د کابونو وزي نو په جاپان په دوه خارونو باندې اټم بم واچولې د دوه خارونو نمونه هیروشیما او ناګاساکي او دا و د 6 اگست 1945 او په 9 اگست 1945 په 6 اگست 1945 چې دوی کم بم په اټم بم غورځول او په جاپان باندې په هیروشیما یو خارو هغه نومو لیټل بوای نومي ولا سمره معصومي خو دی وړو کې معصوم په انګلیش کې لیټل بوای او په پښتو کې وړو کې معصومي دغه اټم بم له نومي خو دی او داغه تبعی سمره و داغه تاسو د اندازو کې چې 1 کروڑ او 50 لکه کیلو بارود چې په یو ځای پټاو شي دومره تباہي ول اوس چې نن سبا خودکش پټاو شي لس 12 کیلو بارود پکې سمره تباہي وکي پولیس لاین کې سمره 110 کسان وجلیو نو چې 1 کروڑ او 50 لاکو بارودو طاقت والا دماکی نو اب سمره دماکی دا نیوکلیر بمو خو ته د اغینه اندازه مې درته صرف وی چې شدت دومره وو دویم چې کم بم بیا په ناګاساکي په 9 اگست 1945 وګورځو د اغه نومو فیټ مین غټ سړی او د اغه شدت چې د دماکی لکه په یو ځای چې د 2 کروڑ 10 لاک بارودو دماکو شي نو دومره شدت او د دو دماکو چې و نو کې تقریبا 2 لک خلک وای چې مړ شوی او اوسه پورې په هغه علاقو کې دومره تابکاری اثرات دي چې څوک پیدا کیږي نو په هغه کې سب بدني نقص راوځي کینسر پچا کی د چا لاس پیکږي د سنس نقص پکې په هیروشیما ناګاساکي خلکو کې راوځي نو دا د ټول نه غټ ظلم په امریکا کې په دنیا کې امریکای کړی دی د امن په نوم د خوشاله په نوم او پروپاګاندا دومره وکړي چې لکه دوی د انساني حقوق چمپیون دي او دوی ډیر پرامن خلک دی او نور دغه کې یو دوی کمال کوي دوی همیشه جنگونه د خپل ملک نه لری کوي چې خپل خلک پکې مړ نشي بس چې صرف پردي وجني نو دوی په خوشحالي کې وغه د لپاره اول دوی په میډیا یو ماحول جوړ کړي چې خپل عوام ته وخی چې دا دنیا کې ډیر ظلمونه کیږي او موږ تاسو بچو دنیا بچو نو د لپاره دا ضروری ده نو بیا خلک د امریکای کې احتجاج کیږي خو دومره پاغ لیول نه کیږي چې خپل حکومت خلاف ودرېږي نو جاپان باندې او په دنیا کې
صرف 2 دماکې شوي او هغه امریکې کړي یو هیروشیما باندې یو ناګاساکي یو په 6 اگست 1945 یو په 9 اگست 1945 او د یو بم نومو لیټل بوای د بل نومو فیټ مین امید لرم تاسو به دا معلومات خوښ شوي کوم خوښ شو نو کمنټ پیو کې دوستانو سره شیر کې زما یوټیوب چینل دی انیس خان آفیشل سبسکرایب کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته شکریہ